د کوټکس نور لسم کلاس سره شیر کوم A to Z بګوري بالکل باندې مس کې ټیک ده 28 days back to back profit می ورکو په خپل وی آی پی کې 28 دن دبا د پروفټ په دې منځ کې یو ورځ هم لوس نه شوی دا یو ریکارډ دی ستا چې کم هم منټور وي که پنجابي وي که پښتون وي صرف یې منشن کا صرف ما ته ووایا چې زه هم ومنم چې هغه تاسو له 28 دن دبا د پروفټ درکړی وي زه دله پروف در کوم ته مله پروف راکې زما پروف ته ورشه په پری چینل کې وګوره بس نور پرېږده بایو کې فسټ پین ویډیو وګوره څنګه ټیلیګرام چینل جوین کې ویډیو مې ټوټل کړی فسټ امپورټنٹ ویډیو د بایو کې ټیک ده څنګه په ټیلیګرام چینل جوین کې هلته کې ریزلټ وګوره زما ټیک ده نور لسم کلاس به سره شیر کوم A to Z وګورئ مس کوئ به نه ټیک ده ریزلټ وګورئ پرې نه دی څوک هم چې کولی شي را مینشن یې کړي ټیک ده پاسبل نه ده راشه په ریل مارکیټ کې ماته یو ټریډ ملاویږي او دا ټریډ به زه ویم چې بس تا د دې نور لسم کلاس لپاره بالکل کافي دی ښه یدې چې مې یو ټریډ واغستو د ډاون لپاره اډو انټری ته مې اډو ویډو نه کو چې مطلب برزي دا وخت به زی ګورو ته ښه مارکیټ کې دا یو زبردست ټریډ دی او چې کم کسان لګ لګ پوي ویناو پوي پنسل باندې کلیک کو هارزنټل لاین راواغستو ټیک شو اوس هارزنټل لاین زګدمه هارزنټل نومو کم از کم زده کې اوس د لاین مې راواغسته دې لمه راړو اوس ګوره د کم ځای کې بګدمه په دې ځای کې بګدمه ولی مارکیټ دې نه یو پیر اپ تلې دي بیا اپ تلې دي کم از کم دې ځای کې بیا ریسپیکټ پر کړې دي اوس دې ځای کې بیا 2 ریسپیکټ پر کړې اوس دې ځای کې واټ سیس ته ګوره ښه یو واټ سیس دی مطلب مارکیټ خو دې ته راغی بریک ډاون یو کو سیو کړلو بریک ډاون مارکیټ خو سیو کړلو بریک ډاون یې وکړو خو د بریک ډاون نه پس ځکه دا ریډ کینډل جوړ دی بیا پسې گرین دی بیا پسې ریډ دی بیا پسې گرین دی نو بیا پسې راځي ها راځي به کنه ځکه ما ګورې وخت صبر هم نه ګورې ها اوس صرف چک 14 سکند ګوره مارکیټ خپل سټرکچر پورا کوي تاسو په دې سیز باندې ځانه پوهه کې دا یو کنفرمیشن دی او کنفرمیشن موږ سره سیوا دی دا سره سترونګ کنفرمیشن نور پرې سترونګ کنفرمیشن ګوره 3 سکند ګوره بوم ریډ دې ته ویل شي ټریډینګ ودی لیدو دې ته ویل شي ټریډینګ ګوره ها صحیح طریقې سره ګوره دا ها نو صحیح طریقې سره چې ټریډینګ کې کنه د ټریډ را بد نه بس دکې راځي بل ټریډ هم سره شیر کوم او مارکیټ کې ماته ټریډ مې لګوم په دې مارکیټ کې او بیا په ډاون زما خو لګ وند کې بار لاړ شي لګ بس اوس ګوره ټریډ مې واغستو ډاون د پاره ریزن سره گرین ریډ نه لګوري ښه اوس گرین ریډ نه دی ولی ټرند چینج شو دا دوه گرین دوه ریډ پکې راغله ښه اوس ټرند چینج خو یو خبره ته کومه تاسو دې ټرند ته خیال دی دا ټرند دې نه ډاون را روان دی ټیک شو او بل خیال دی بل دی خو ګوره دې چې مارکیټ یو پر ډاون ریسپیکټ پر کړی دی بیا ریسپیکټ پر کو دې مارکیټ بیا لاړو ریسپیکټ پر کړو مطلب دا دی چې دې نه کم از کم دا ایریا پیل کې کم از کم نوی لو بجوړي او دې چې یو بل خبره ته کومه دې چې دا سپورټ لیول دې نه اپ تلې دی پر بیا اپ تلې کم از کم دا یو ریسپیکټډ لیول دی او ما یو داسې ځکه ټریډ پوینټ نیولې دی کنه چې بالکل ریسپیکټډ لیول کې دی نشي کم از کم د دې نه خو کم از کم بول ریسپیکټ پر کې او د دې نه کېندل لاندې کلوز کوي ولی ریسپیکټډ لیول دی یار کې دی نشي چې د غزې کې کېندل کلوز کی ګوره وته ها دې ته ویلی شي صحیح طریقې سره ټریډینګ او هغه هم د ټریډر باندې بیا ګیپ ډاون داسې ټریډ کوه داسې چې پوه شي یو ټریډ کوه صحیح ټریډ کوه غلط ټریډونه مه کوه د 10 د 20 د 30 ډالرو نه واړېږه غټ ډیپوزټ وکړه لږ ټریډ کوه $2 $3 $4 ټریډ کوه ډیلی کوه لږ پروفیټ کوه تل کوه صحیح کوه غلط ټریډونه نه بالکل واړېږه یو پر مارکیټ ډاون راغی بیا ډاون راغی بیا دې کې ډاون راته کوشش کو مارکیټ دې کې سترونګ کینډل راغی اوس بریک شو دا چې کوم لیول دی دا چې کوم ریزिस्टेंस نیک لاین لیول دی سیک شو دا بریک شو کم طرف ته بریک شو بریک اوټ طرف ته بره طرف ته او چې کله لاندې طرف ته بریک شي نو هغه ته بریک ډاون اپ طرف ته بریک شو نو چې اپ طرف ته بریک شو یو کینډل جوړ شو بل کینډل جوړ شو بیا دا کینډل چې راغی مطلب دې پوري او دې لاین سره ټچ شو مطلب د چې دې سو کو ری ټیسټ بریک اوټ اینڈ ری ټیسټ ब्रेक आउट को रिटेस्ट को पदी कैंडल में जमा ट्रेड बन शो पदी ट्रेड बन शो उस दिस के माते ट्रेड मिलावीगी और यो कंफर्म ट्रेड माते मिलावीगी फॉर USD JPY के ठीक शो पर USD JPY के माते ट्रेड मिले ओ हो दाव गोरा देता हुए खा और आई थिंक न्यूज़ हम दे ठीक छ ओ हो दी कंफर्म तो यस देता वेरिशी गोरा खा रीजन जमा खपल बेस माने वागस्तो जमा बिल रीजन हो زما خو داسې نه زما خو ریزن و صحیح طریقې سره ګوره مارکیټ اپ ټرینډ و ټیک شو خو دې ځای کې خو ته چېرې وګورې مارکیټ دې ځای پر ډاون راغلی ټیک شو بیا اپ مطلب بریک آوټ یې کړی لږ بره تللی دې ځای مارکیټ بره تلو والا نه دی خو مارکیټ کله هم دې ځای راځي مارکیټ ډاون راځي کله هم دې ځای راځي ګرین کینډل چې څنګه جوړ کړو که نه بیا بس ریډ کینډل فایند کړو ما ته پته ولګي چې یار نیکسټ کینډل به خامخا ډاون راځي ولې چې مارکیټ اپ تلو والا نه دی او غټ امپیکټ دی یار ډېر زبردست ټریډ
زموږ د لاست ټریډ په EURCHF کې ماته لاست ټریډ ملاویږي ټیک شو. زه به دې ځای کې یو هارزنټل لاین راوالم او یو بری راوالم ټیک شو. نو هارزنټل لاین هم دې ځای کې ډرا کو کوم ځای کې مې ډرا کو دې ځای کې ولې مې ډرا کو مارکیټ یو پر اپتلې دې نه بیا دې ځای کې بیا ریسپیکټ پر کړی دی. اوس دې ځای کې به زه یو ریم ډرا کوم ها او دې ځای کې به زه یو ټریډ عملم ټیک شو. لږ غوندې کې ډاون نشي نو ټریډ تم زما خیال دی زه به دې ځای کې ټریډ هم اخلم خامخا به دې ځای کې ټریډ هم پرېږدم. زه نه زه بالکل ټریډ نه پرېږدم خو 30 سیکنډ مخکې چې ما ته لږ غوندې کې ټریډ انټري ملو شي تر هغې پورې تاسو زه دا ډرا کوم. تاسو صرف دې ایریا ته ګورئ ښه نور پرې دې ایریا ته تاسو ګورئ تاسو ته پته ولګي بس موږ نه دې پورې کافي دی باز دې پورې کافي دی. اوس ګوره ها لږ ډاون نشي که نه یې بس کافي دی باز ټیک شو. ګوره ځکه چې موږ سره سیکنډان نشته اوس 30 سیکنډ نه پس ته نشي اخیستی الریډي بس ټایم لاړو. اوس کنفرمیشن نمبر 1 موږ سره ډاون ټرینډ خو ډاون ټرینډ اوس ختم شو. ګوره ته موږ سره ریل مارکیټ دی EURCHF کې ټیک شو. اوس دې ځای نه مارکیټ یو بیا راپلاړو بیا ریسپیکټ پر کو ټیک شو. اوس دې ځای بیا مارکیټ راغلی دی خو کافي ریسپیکټ پر کې ګوره دې ځای ګوره ښه. اوس دې ځای کې مې دا ریم راکړه مطلب مارکیټ یو بیا ډاون راغی بیا ډاون راغی. اوس دې ځای نه دې ځای ته مې صبر کوم چې کم از کم مارکیټ دې ځای نه بریک آوټ وکړي کم از کم دې ځای نه بریک شي دا چې کوم لاین دی دا بریک کړي اله به زه طرف ته ځم. بل دې کینډل ته ګوره څومره سټرانګ کینډل دی بل دې کینډل دی کلوزینګ ته ګوره څومره سټرانګ کینډل دی څومره سټرانګ کلوزینګ دی ښکاري ته. نو مطلب دا لیول خو بریک کو دې نه خو ووتو بل دې لیول نه راغلی او چې کله مارکیټ خپل رینج ته راشي نو پوه شئ چې مارکیټ په خامخا ځي. موږ سره دا دی کمیشن نمبر 2 موږ سره ګرین کینډل بورډ چې کا موږ سره 3 کینډل بیک ټو بیک ګرین جوړ شو ډېر زبردست مارکیټ او ډېر ښکلی.